بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، په کال 2022 کې ما دا یو خبره کړې وه چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ که تاوتریخوالی راځي یا ورانۍ راځي نو دا به په تحریک طالبان پاکستان باندې راځي. په هغه وخت کې موږ دا لیدل چې د افغان طالبانو سره د پاکستان چې کومه مینه ده او یا د هغې دپاره پاکستان کم سټپس اوچت کړي وو، کم اقدامات یې کړي وو، په خپل ځای ټیک وو. خو افغان طالبان او ټي ټي پي چونکې د مودو راسې دا یو خلک دي او دوی په شریکه باندې د امریکې پر ضد هم جنګ کړی دی، دوی یو بل له پناه هم ورکړې ده، دوی په هره سخته کې یو بل سره ولاړو. نو په هغه وخت کې دا خبره موږ ته ښکارېده چې پاکستان به غوښتنه کوي چې افغان طالبان دې د ټي ټي پي پر ضد کاروایي وکړي او افغان طالبان به دغه کاروایي نشي کولی. هماغه شان وشو او نن سبا چې د پاکستان او افغانستان کوم تاوتریخوالی روان دی نو هغه د ټي ټي پي په سر باندې روان دی. خو دا خبره به دومره لرې ځي دا زموږ په سوچ کې نو چې په هغې کې به فضایي حملې کیږي، په هغې کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ بالکل ریډ لاین چې ورته موږ وایو سره کرښه راښکلې کیږي او هغې به په یو خبره ودرېږي چې یا به افغان طالبان ترهګري اخلي او یا به پاکستان اخلي. اوس دې وخت کې د افغان طالبانو هم یو مجبوري ده چې هغې د ټي ټي پي خلاف کاروایي ولې نشي کولی او هغه وجه دغه ده څنګه چې تاسو ته مو ووایي چې په ماضي کې دا ټول یو دوی په یو ځای جګړې کړي دي. او دویمه یاره دا وخت افغان طالبانو سره دا ده که موږ د ټي ټي پي خلاف کاروایي وکړو نو هسې نه د ټي ټي پي چې کوم اهلکار دي هغه داعش ته لاړ نشي. د دغه یارې هغوی هلته کاروایي ونه کړه. پاکستان کې حملې زیاتې شوې د کال 2021 نه کله چې افغان طالبان په حکومت کې راله او هغه حملې دومره زیاتې شوې چې پاکستان بیا ریپورټ کړه، افغان طالبانو ته وی چې ستاسو خاوره زموږ په ضد استعمالیږي. په یو ان کې هم دا خبره وکړه، نړیوال قوتونو ته هم پاکستان بیا دا خبره وکړه. خو ولې په پاکستان چې کوم موقف و په هغې باندې ورسره افغان طالبان ملګري نه شو. پاکستان په دې مجبوره شو چې د افغانستان کې د افغان طالبانو پر ضد کاروایانې شروع کړي. یو اپریشن چې دا وخت د پاکستانی فوج لخوا یا د سکیورټي ادارو لخوا پیل شوی دی هغې له دوی نوم ورکړی دی اپریشن غضب للحق او دغه روان دی د تېرې یوې هفتې نه. د هغې تفصیلاتو ته که موږ لږ لاړ شو نو تر دې دمه د افغانستان 50 مقامات داسې دي چې هغه د پاکستان چې کوم فضایي فورس دی، هوایي فورس دی، هغې په نښه کړي دي. په دغه کې چې کوم تفصیل مخې ته راغلی نو تر دې دمه د افغان طالبانو 481 اهلکار چې کوم دي نو دا په هغې کې وجل شوي دي او دغه شان د زخمیانو خبره که موږ وکړو نو اطلاعات دا دي چې 696 دا پکې زخمیان دي. د دې نه علاوه پاکستان لخوا چې کوم بیان جاری شوی هغې کې دا هم ویلی شوي دي چې د افغانستان 226 چیک پوسټونه چې کوم دي دا تباه کړی شوي دي او دغه شان 15 چیک پوسټونه دوی په خپله قبضه کې اخیستي دي او 198 ټینکونه دا د افغانستان تباه شوي دي. د دې نه علاوه نور ډېر جاني او مالی یعنی بدني او مالی زیان شوی دی هغه افغانستان کې. دا خو د افغان طالبانو چې څومره اهلکار دی هغې ته دغه بدني او مالی زیان اړېدلی دی. که موږ موجوده حالاتو ته وګورو دا خو په افغانستان کې افغان طالبان بالکل نه ښکاري. د هغې چې څوک کیبنټ دی، که مشران دي، امیران دي، هغوی نه ښکاري. دا ویلی کېږي چې هغوی چېرته محفوظ ځای ته هغې کې پناه اخیستې ده په محفوظ ځای کې د دې د غرض باندې چې خپل ژوند بچ کړي. او هغې یو بیان دا هم جاری کړی دی چې پاکستان زموږ عام ولس په نښه کړی. حالانکې کوم کاروایانې چې شوي او کوم ویډیوز مخې ته راغلي دي د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغې کې ښکاره دا ښکاري چې پاکستان د افغانستان عسکري ځایونه په نښه کړي چې په هغې کې باګرام ایربیس هم په نښه کړی شوی. ننګرهار کې چې کوم د وسلې ډیپو یا دغسې په نورو
نورستان کې چې کوم ځایونه پکتیا کې پکتیکا کې په خوست کې نو هغه ځایونه یې په نښه کړي دي چې چېرته یا د عسکري ډلو د اوسېدو ځایونه او یا د وسلې ډیپوانو او یا هغه ځایونه چې د هغې نه پاکستان ته خطره وه. اوس د یو خبریال په حیث زه دا یو خبره کول غواړم هغه پاکستان ته هم او افغانستان ته هم چې که موږ وګورو تاریخ وګورو د پاکستان او افغانستان په هره لسیزه کې د دوی چیل چال شوی دی، دوی ترمنځ شخړې راغلي دي، جګړې شوي دي، خو هغه بیا هواري شوي دي او دومره حد ته نه دي رسېدلي. په دې مقام پکار دی چې افغانستان د پاکستاني موقف مرسته وکړي ځکه چې پاکستان تېره ورځ د ملا هیبت الله نه ښکاره غوښتنه کړې چې جنګ به له ودرېږي چې کله افغان طالبان د ټي ټي پي خلاف فتوه جاري کړي او که فتوه جاري نه کړه نو دا عملیات به رواني او موږ به دغه کاروایي جاري ساتو. نو که دا دغسې رواني نو په دې کې ټیک ده چې پاکستان به پکې د افغانستان عسکري ځایونه په نښه کوي خو عام ولس هم په دې کې وجل کېږي، زخمیان کېږي، بې کوره کېږي. دغه شان هغوی د پاکستان چې کوم قبایلي سیمه ده هلته هغوی په توپو باندې بمباري کړې ده، دماکي کړي دي، بریدونه یې کړي دي، په هغې کې عام ولس په باجوړ کې موږ وکتل، په خیبر کې موږ وکتل، وزیرستان کې هغه په نښه شوي دي. نو عام ولس هم په دې کې سفر کېږي. پکار ده چې دواړه هیوادونه د یو بل د موقف تایید وکړي، د یو بل موقف ومني او دا شخړه هواري ته بوځي. چېرته چې احاد اوسئ د الله په امان.